څه وخت کې به داسې وي چې د ماشومانو ایمان به د الله نه به یېرېدل. عبدالمالک بن دینار رحمت الله علیه وی چې زه یو ځل داسې روان وم په یو لاره باندې و یو میدان کې ماشومان ناستو لوبې کولې پخوا به هغوی ټیقان کول او دغه رنګې چې کوم دی بیلوري به یې کول څوک ورته شینولي وایي په هغوی په اخروټ باندې په غوزانو باندې به هغوی لوبې کولې. یو ماشوم سیټ ته ناست دی جاړي وایي ما ویل چې سلام پې وکړم که نه بیا ویل پیغمبري طریقه د سلام پې وکړه. ماشوم ته مې وکړو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وایي هغه ماشوم ما ته وعلیکم السلام ښکلې طریقې سره جواب راکړو زړه مې خوشحاله شو. ما ورته ویلې بچیه ولې چاړي ټول ماشومان لوبې کوي ته مور والې پلار والے که تا سره څه د لوبو ساز و سامان نشته څه ولې جاړې؟ ما ته وایي چې بابا زه ولې الله د لوبو دپاره پیدا کړی زه نورم متاثره شوم. وایي ما ورته ویلې بچیه څه دپاره پیدا شوې او ولې جاړې؟ وایي تا قرآن نه دی ویلی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون الله وایي تاسو ما د خپل عبادت او د خپل رضا دپاره پیدا کړي زما د رضامندۍ کارونه به کوئ زه به تاسو نه راضي کېږم. وایي ما ورته ویلې بچیه ولې جاړې؟ وایي بېګا ما یو حدیث واورېدلو چې د قیامت ورځ به او ټول مخلوق به پریشانه وي آدم علیه الصلاة وسلام له به لاړ شي هغه به ورته اذهبوا الی غیري اذهبوا الی غیري بل چا له لاړ شئ زه نن سوال نشم کولی ما چې کوم دی زه سوال نشم کولی نوح له لاړ شئ ابراهیم له لاړ شئ بیا موسی له لاړ شئ یو پیغمبر بیا بل له لیږئ اذهبوا الی غیري نن زما رب وایي داسې غوسه دی ان ربي قد غضب اليوم غضبا لا یغضب قبله وبعده ابدا زما الله نن داسې غوسه دی چې د ده نه مخکې وروسته به کله هم داسې غوسه نشي بل چا له لاړ شئ اخره کې به سید الکائنات له راشي هغه به دعا وکړي الله رب العزت به هغه ورځ سخته ختمه کړي نو هغه ماشوم وایي ما له د دې نه جړا راځي چې لوی لوی پیغمبران به هلته جاړي اولیاء کرام به جاړي په دغه ورځ به زما څه په کار راځي زما داسې اعمال نشته ما داسې ښه نه دي کړي ما داسې انصاف نه دی کړی ما د ظلم خلاف آواز نه دی اوچت کړی ما د بل مدد نه دی کړی ما سره په خپله لویه زندګۍ کې چې کوم دی څه نشته یو ماشوم په دې باندې جاړي وایي ما ورته ویلې بچیه چې ته خو مکلف نه خو ماشومې علمي مسله مې ورته بیان کړه چې ته خو وړوکې ماشومې په تا باندې خو الله رب العزت ماشومان نه نیسي ما ته وایي چې ښه ما چې کوم دی مه مدهوش کوه ما ته داسې د غفلت خبرې مه کوه که الله رب العزت ما د قیامت په ورځ ونیسي نو ته مې ترې بچ کولی شي ما ورته ویل چې نه دا ذمواري خو زه نشم اخیستی وایي چې زما ذمواري ته نشي اخیستی زما پلار زما مور نشي اخیستی نو بیا ولې ما غفلت کې اچې وایي زما هغه ورځ ډېره جړی ته وګوره چې کله زما مور چې کله نغرې بلی او کله چوله بلی نو پخوا داسې طریقې وې پهله تې واړه واړه چې کوم دی خسڼې لاندې کي واړه واړه لرګي تې لاندې کي د پاسه پې بې غټ لرګي چې کوم دی واچوي وایي داسې نه چې د قیامت په ورځ باندې الله وایي چې واړه ماشومان تې لاندې جهنم کې واچوئ او غټ پې د پاسه واچوئ څومره کمالي ماشوم